الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين زما عزت مندو مسلمان نورونو الحمد لله ثم الحمد لله زمانگا در اجتماع د پارا ډېر حالې ځلې کېدې د ملکی حالات هم داسې خراب وو ملګرو دعاګانې کولې الله یې دې مجلس اجتماع انعقاد وکړي الحمدلله په راتلو کې هم څه مشکلات واقع نه شو دا څلور ورځې زمونږ علماو شیوخو لوی محدثینو لوی مفکرینو مصنفینو وعظ او نصیحت وکړه او ملګرو ټولو واورېد اوس عنقریبه ده زمونږ امیر محترم الله د هغې په ژوند کې خیر و برکتونه واچوي ملګرو له به څه هدایت ورکوي نو لویه خبره السمع والطاعه ده مونږه چې کوم واورېده په هغې باندې عمل چې دی د وینا باندې عمل دا ډېر بهترینه طریقه ده یو غوږ باندې واورېدی شي او بل غوږ نه ووتی د هغې بیا څه فایده نه وي الله دې د الله لوی مهرباني وه ټول علماو ښایسته بیانونه وکړو او واورېدی شو او ذرایع ابلاغو ته هم خبر ورسېده الله دې دغه اجتماع کوم مقصد دپاره جوړ شوی هغه اجتماع مقصد الله موږ ته حاصل کړي زما عزتمندو په دنیا کې فکر بدلول دا یو لویه کارنامه ده انبیاء علیهم السلام رسولان علیهم السلام چې الله دنیا ته رالیږي هغې د خلقو فکر بدلی سوچ بدلی د هر پیغمبر الله لیږي د دې لپاره چې د خپل د امت فکر بدل کړي د هغې سوچ بدل کړي فکر غیر الله باندې ولګېده هغه د سبب د تباهۍ انبیاء علیهم السلام به راتلل او د خلقو فکر بدلول هر پیغمبر به یو دعوت ورکول په دې الفاظ سره یا قوم اعبدوا الله یا قوم اعبدوا الله یا قوم اعبدوا الله او زما قومه د الله بندګي وکړئ د مخلوق د بندګۍ نه ځان بچ کړئ د الله بندګي وکړئ آخری پیغمبر چې الله راولیږه جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم او پاغی باندی آخری کتاب مولیگا
رشد هدایت د پارا انبیاء دو رسولو سلسلہ شروع ہوا آخری کتاب قرآن مجید او آخری پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ راولی گو بد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم د خلق فکر بدلول او دی اعلان کړو یا ایها الناس اعبدوا ربکم او ټول خلق و انسانانو کاغی که شرق کی وی که غرب کی وی جنوب کی وی شمال کی وی ټول ته دعوتو ذکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر دے قرآن کریم نہ رست بل کتاب نشتے کتاب آخری دے پیغمبر آخری دے دا آخری پیغمبر او دا آخری کتابم دغ دعوت دے وز دا خلق فکر بدلول سوچ بدلول زمنگا تیادی چې زمنگا فکر نور کتابونو سره وو ذکر باندې وو او د قرآن کریم طرف ته توجه نه وه زمنگا شیخ مرشد العلماء شیخ القرآن مولانا محمد طاہر نور اللہ مرقدہ د خلقو فکر قرآن طرف ته کړو د قرآن کریم ذکر د قرآن کریم خودنه دی طرف ته فکر متوجه کړو الله رب العزت قرآن کریم په یو صورت کې الله څلور ځل فرمای ولقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر منگا ډیر آسان کړی قرآن کریم فهم د پاره ذکر د پاره نصیحت د پاره آیسته د څوک زده کوونکي د قرآن د زده کړې فکر د سره نو شاه اسماعیل شهید رحمت الله علیه دا دعوت چلولی و لیکن هغه د نتیجه کې د شهادت ته ورسېده شیخ صاحب رحمت الله علیه د خلقو توجه قرآن طرف ته واړول زمونږه د نجات زمونږه کامیابی د قرآن په زده کړه باندې ده یو کتاب وی چې هغه په ژبه باندې سړی نه پوهېږي په معنا باندې نه پوهېږي هغه کتاب زده کول ډېر ګران وي لیکن قرآن کریم ماشومان زده کولی شي ولقد یسرنا القرآن هغه ژبه چې د هغې په مفهوم سړی نه پوهېږي هغه د زړه په تختۍ باندې لیکل جمع کول ډېر ګران وي الله قرآن آسان کړی دی للذکر فهل من مدکر نو زمونږه د جماعت بانی الله د هغې قبر منور کړي د هغې مشن دا و چې د خلقو ذهن قرآن طرف ته واوړي او قرآن زده کړي دې وجنه د منشور د جماعت کې دا ولیکلی شو زمونږ جماعت کې هغه انسان راتلی شي چې هغه قرآن زده کوي او قرآن ښودنه کوي رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایي خیرکم من تعلم القرآن وعلمه د قرآن د زده کړې د ښودنې دغه مشن د شیخ القرآن صاحب رحمت الله علیه بیا زمونږه د امیر محترم دغه مشن د قرآن د ښودنې ده زمونږ د ټولو اکابرونو مشن د قرآن د ښودنې وه چې قرآن مونږ زده کړو او قرآن بل ته ورسوو الله مونږ له به ډېر خیر راکړي او دعا کوي چې الله رب العزت اجتماع الله خیر عافیت سرته ورسول او د امیر محترم کوم هدایت مونږ له راکوي هغه هدایت باندې عمل کولو مونږ کوشش کوو او الله دې کې څومره قافلې راغلي دي ټول الله په خیر عافیت خپل کورونو ته خپل مدارسو ته خپل ذهنو ته الله په عافیت باندې ورسوي واخر دعوانا الحمد